بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې نن نه 11 کاله مخکې ما یو دکان په کرای باندې نیولې و. پای کې مې کسب شروع کړو. اوس 11 کاله چې تیر شو نو مالک وایي چې دا دکان ما ته فارغ کا، زه دا دکان خرڅوم. نو زمونږ په بازار کې دا یو رواج دی چې کله دومره وخت یو انسان په دکان کې تیر کی او قبضه وي نو دغه قبضه په عوض کې دا د رقم مطالبه کوي چې دومره رقم مال راکړه نو زه به تعالی د دکان قبضه درکم. نو شرعاً د قبضه په عوض کې چې کم رقم مطالبه کیږي نو دا شرعاً جایز دی او کنه، یعنی دغه رقم د لپاره اغستل حلال دی او کنه. بدا یو صنایع کې دی و اما الذي ينفسخ به عقد المعامله فانواع ومنها انقضاء مدته. عقد اجاره کله چې دا کرایداری دا معاملت وکیږي نو مالک اور کرایدار د دې په مابین کې یو اختتامی مدت هم لیکل کیږي چې مثلا د 1 کال لپاره یا د 2 کالو لپاره ز تعالی د دکان په کرای در کوم. نو چې کله د اجاره دغه مدت چې کم مقرر شوه دی دا 2 کاله دا چې کله پوره شي نو خود به خود دغه معامله هم ختم شي، دا اجاره هم ختم شي. اوس د دې 2 کالو نه علاوه مزید کو شرط دا انسان به دغه دکان کې پاتې کیږي په کرای باندې نو مالک په د سره یو نوې کاغذ کوي چې او مزید د 2 کالو لپاره یا د 3 کالو لپاره زه د دکان تعالی په کرای در کوم. نو نوې عقد بکې نوې کاغذ بکې او کو چرته مزید دا د اجاره سلسله جاری نه ساتي نو بیا د کرایدار باندې لازم دی چې د دې دکان قبضه دی زر تر زر خپل مالک ته ورکړي. د لپاره اوس به د دکان باندې قبضه اچول مزید دغه 2 کالونه چې کم په عقد کې توی شو نو دا د لپاره ناجایز دی او حرام دی. دا پردی ملک ته دا هغه ته حواله کول ضروری دی او دغه قبضه په عوض کې چې کم رقم مطالبه کوي دام د لپاره جایز نه دی. دا حقوق مجرده ولاندې داخل دي او حقوق مجرده خرڅول دا جایز نه دي. د لپاره کم رقم دی دا د لپاره اغستل جایز نه دي. به هر صورت په خوشاله سره وی او کنه په زور زبردستیا وی دک دکان با خپل مالک ته زر تر زر حواله کوي. د معنی د قبضه مزید دا جایز نه ده، دا د ظلم په زمره کې داخله ده، ورنه رب ذوالجلال به تپوس کوي. السلام.